د سپلای او ډیماند په ټاپک باندې به مونږه دا ویډیو جوړو. د ټول ناول به مونږه تاسو دا ایکسپلین کوو چې سپلای او ډیماند د پرایس سره څه کار دی، د پرایس باندې افیکټ څه دی، او د دغه تیوري نه مونږه په ټریډینګ کې څه هیلپ اخیستی شو. د هغې نه بعد به مونږه ګورو چې مونږه یو پلاټینګ زون څنګه کوو. مونږه څنګه ځان ته یو سپلای یا ډیماند زون پلاټ کوو په چارټ باندې. بیا د هغې ویلیډیشن اینڈ کنفرمیشن دا به هم ګورو، او اینډ کې به ټریډ اپلیکیشن چې دا ټریډ مونږ چې کله اپلای کوو د هغې طریقه کار، د هغې چارټ اگزامپلس دا به هم ستاسو سره شیر کوو. نو نمبر 1 نمبر 1 مونږ به راشو دیزي ته. مونږه چې کله خپل چارټ ته ګورو نو بیا کې ګورو چې کله پرایس بره تللی دی، لاندې راغلی دی، بره تللی دی، لاندې راغلی دی، داسې دا پرایس دی، او دا ټایم سره پرایس داسې یا بره ځي یا لاندې راځي. اوس دا بل چارټ چې دی دا د سپلای اینډ ډیماند دی. سپلای او ډیماند دې طریقې سره کار کوي چې کله هم سپلای سیوا کیږي ډیماند به کمیږي، چې کله هم ډیماند سیوا کیږي او سپلای کم شي نو پرایس به سیوا کیږي. فار ایگزامپل دیزي کې مونږه مارکینګ کوو د سپلای. فار ایگزامپل سپلای ډراپ راغله، دې له ما کلر ریډ ورکړی دی، اینڈ سیم ټایم باندې چونکې سپلای کمه ده، چونکې هغه آیټم، هغه ایسټ، هغه کرنسی، هغه کرپټو، چونکې د هغې سپلای کمیږي او دغه شی یو یوټیلیټي هم شته، یو استعمال هم شي په دنیا کې، د هغې څه مقصد هم شته، نو د هغې ډیماند به اتوماتیکلی افزي. دلته به زه ګرین ورکړم. سیم ټایم کې به پرایس څه کوي، پرایس به انکریز کیږي. کریکټ. بیا یو ټایم داسې راغی چې ډیماند چې کوم و هغه ورو ورو ډیکلاین شو، ریزن سپلای سیوا شوه. نو په دغه وخت کې به پرایس سره څه کیږي، پرایس به هم لاندې راځي. دا تیوري، دا میتھډ دا تاسو په ژوند کې په هر یو ایسټ کلاس باندې اپلای کولی شئ. کله هم ډیماند او سپلای کې امبیلنس راځي، فرق راځي، ډیماند سیوا ده، سپلای کمه ده، یا سپلای سیوا ده او ډیماند کم ده، نو د دې ډایرکټ اثر چې دی هغه به تاسو ته په پرایس باندې په چارټ باندې شو کیږي. بیا راځو مونږه خپل سیکنډ پارت ته، پلاټینګ ا زون. مونږه یو سپلای زون یا یو ډیماند زون په کومه طریقه باندې مارک کولی شو. د هغې دپاره تاسو له پکار ده چې سوینګ لو اینډ سوینګ های فورمیشن چې دی هغه زده کړئ. ګوره د سپلای او ډیماند به تا ته بېشماره ویډیوز میلاو شي په یوټیوب باندې، او هر یو ویډیو چې ده هغه به تا ته څه جدا کنسپټ خامخا پیش کوي. زه دا نه وایم چې هغو غلط دي او زه ټیک یم، یا زما دا چې دی نه دا صرف یو داسې یو طریقه ده د سپلای او ډیماند چې د دې نه علاوه نور طریقې په دنیا کې نشته. نه، زه هرګز دا خبره نه کوم. زه تا ته صرف دا وایم چې زما سمجھ بوجھ، زما طریقه کار هغه داسې دی. ته ازاد یې چې ته بل څوک فالو کړې. او یو زون پلاټ کول دپاره واپس به راشو مونږ خپل ټاپک باندې. یو زون پلاټ کول دپاره تاله دا پکار ده چې ته سوینګ های اینډ سوینګ لو وپېژنې. لیټس سې دا زما سره
یو 3 کینډلز دي. دا زما سره ریډ کینډل شو لیټس سي، دا ګرین اینډ دا هم ګرین. دا دا 3 کینډلز دي زما سره. اوس دا 3 کینډلز چې دي ضروري نه ده په دغه شیپ کې، خو زه چې کوم تاته پوینټ یې زده کول غواړم هغه دا دی چې یو لو دې کینډل جوړ کو، یو لو دې کینډل جوړ کو، او یو لو دې کینډل جوړ کو. 3 لوز جوړ شو. لیکن په دې 3 لوز کې 3 ټایمز چې دا لو جوړ شوی دی په دې کې فرق څه دی؟ یو لو چې دی دا یو دی، هغې نه بعد یو لوور لو جوړ شو، او د هغې نه بعد یو هایر لو جوړ شو. مطلب دا لو چې دی دې کینډل واغستو، خو د دې کینډل لو چې دی هغه دې کینډل نه دی اغستی. دې پیټرن ته مونږه سوینګ لو وایو. سیم که دا تاسو انورټ کئ لیټس say داسې، نو دا زمونږ سره سوینګ های شو، دا زمونږ سره سوینګ لو اینډ دا زمونږ سره سوینګ های. امید لرم چې تاسو په دې خبره باندې پوه شوي یئ. نو ټول نه اولنی کار چې کوم پکار دی یو زون پلاټ کول دپاره هغه دا دی چې تاسو سوینګ لو اینډ سوینګ های وپېژنئ. بیا د هغې نه بعد مونږ به د یو اګزامپل ته راځو. په دې ځای کې مونږ څه ګورو چې یو خو ټرینډ هم زمونږ سره بولش دی، ټرینډ هم زمونږ سره بولش دی. تاسو سپلای ډیمانډ یا خو with the trend مارک کولی شئ. with the trend مطلب ټرینډ اپ روان دی نو تاسو چې څومره هم ډیمانډ زونز دي دا ځان سره مارک کولی شئ. یا خو ټرینډ ډاون را روان دی نو تاسو به چې څومره هم سپلای زونز دي دا تاسو ځان سره مارک کولی شئ. یا خو یو هایر ټایم فریمز باندې یو ریزिस्टنس دی نو الته هم تاسو سپلای زونز فایند کولی شئ. یا یو هایر ټایم فریم باندې ډیمانډ زون دی یا سپورټ دی نو الته هم تاسو ډیمانډ زونز مارک کولی شئ. کرنٹ دا چې کوم اگزامپل دی دا مونږه with the trend اخیستی دی. with the trend نو څنګه چې ما تاسو ته ویلي ټول نه اول به مونږه فایند کوو یو سوینګ لو، یو سوینګ لو اینډ بیا د هغې نه بعد ستا دې ځای کې سوال جوړېدی شي چې یو سوینګ لو خو دا هم دی مونږه دا ولې نه اخلو؟ مونږه ځکه نه اخلو چې د دې سوینګ لو نه بعد پرایس ایکسپینشن نه دی کړی. ایکسپینشن پرایس یو طرف ته نه دی تللی. دلته دا سوینګ لو جوړ شوی دی خو ډېر ویک یو ګرین کینډلز جوړ شوي دي د هغې نه بعد بیا واپس ډراپ شوی دی. دا چې کوم سوینګ لو جوړ شوی دی دې نه بعد پرایس ایکسپینډ شوی دی اینډ چې کله ورله بیا ریټرن راشي، چې کله ورله بیا ریټرن راشي نو دا زمونږ ډیمانډ زون دی. اوس د دې سوینګ لو نه بعد دویم چې کوم رول دی هغه دا دی زمونږ سره، هغه دا دی زمونږ سره چې پرایس ایکسپینشن وکړي اینډ ایکسپینشن سره که تاسو سره یو امبیلنس هم پاتې شي، یو اف ای جي هم پاتې شي دا به هم ډېره ښه خبره وي. چې کله وله واپس راشي بیا د هغې نه بعد خو انټري ماډل دی. انټري ماډل تاسو به ټایم فریم الایمنټ ګورئ په هغې کې. فار ایګزامپل دا زما سره د 1 اور ډیمانډ زون و، زه به خپل انټري ماډل چې دی یا کنفرمیشن چې دی هغه به زه 5 منټ نه اخلم. فرست ټچ، سټاپ لاس هنټ، سی آی اس ډي، انټري، ټارګټینګ، اپوزینګ لیکویډیټي. نو دې طریقې سره ویلیډیشن به څنګه وي؟ ویلیډیشن به دا وي، ویلیډیشن کې تاسو دا ویلی شئ چې زمونږ سره ډیمانډ زون یا سپلای زون with the trend جوړ شوی.
या सपोर्ट और सपोर्ट या रेजिस्टेंस چې کوم زموږ سره هوریزنټل سپورټ او रेजिस्टेंस یې هغه ځکه جوړ شوی. بیا د هغې نه بعد د هغې کنفرمیشن مونږ بیا په لوور ټایم فریم کې اخلو او ویلیډیشن دپاره مونږ دا ګورو چې ایکسپنشن یې هم کړی یو سوینګ لو یا های او د هغې نه بعد ایکسپنشن سوینګ لو یا های جوړ شي او د هغې نه بعد ایکسپنشن شوی. فار ایگزامپل دلته زه تاسو ته دا زما سره یو سوینګ لو جوړ شو، یو لو دا دی، یو لو دا دی او یو لو دا دی او د دې نه بعد پرایس ایکسپاند هم وکړي. مطلب دا نه ده چې دې نه بعد پرایس همداسې کې دلته رواني، نه داسې نه ده. د دې نه بعد پرایس ایکسپانشن وکړي او که دې کې تا ته یو اف جی پاتې کوي نو دا هم ډیره ښه خبره ده. کله هم وستبل مارکینګ څنګه کې نازو تاسو ته وایم کله هم پرایس دې زون له واپس راغی تاسو دې زینه بل ډیماند زون مارک کولای شي. اوس به راځو مونږ دغه اگزامپل ده او زه به تاسو ته دا وایم چې په دې کې مونږ مارکینګ څنګه کړی ده د ډیماند زون. سوینګ لو چې کوم لو ده د دې ځینه واخله چې د کم پوینټ نه ایکسپنشن سٹارټ شوی دی. مطلب زمونږ سره سوینګ لو دا جوړه شوې ده یس دا زمونږ سره سوینګ لو جوړه شوه اینڈ ایکسپنشن د کوم ځای نه سٹارټ شو د دې کینډل نه. د دې کینډل نه ایکسپنشن سٹارټ شوی دی که نه نو موږ به د دې کینډل اوپننګ پرایس ګرین کینډل دی د دې اوپننګ پرایس او د دې کینډل نه دا کینډل اوس ریډ هم کېدی شي ګرین هم کېدی شي خو ایکسپنشن چونکې اپ طرف ته شوی دی نو دا کینډل خو ریډ نشي کېدی که نه دا خو به ګرین. خو دلته چې کوم دا کینډل دی دا وایټ هم کېدی شي ریډ هم کېدی شي. سوینګ لو وایټ کینډل هم نه جوړېدی شي مطلب ریډ کینډل نه یا ګرین کینډل نه هم جوړېدی شي. نو چې کله د دې نه مونږ دا لو مارکو او د ایکسپنشن فرست کینډل اوپننګ پرایس چې دی د هغې اوپننګ پرایس مارک نو دا زما سره چې کوم دی دا پوره دا زما سره ډیماند زون دی. زه په دې طریقه باندې مارکینګ کوم د ډیماند زون هم او بیا د سپلای زون څنګه کېږي هغه هم زه تاسو ته ښیم. دا زموږ ریسنټ ټریډ دی تاسو لاندې ټایم کتلی شئ 2 دسمبر 2025 دا ټریډ زموږ لګېدلی دی. اپوزنګ لیکویډیټي زموږ دا وه ټارګټ زموږ نن په 3 دسمبر باندې هټ شوی دی په لندن سیشن کې. مووینګ آن ټو نیکسٹ ایگزامپل دیکھو په دې کې تاسو د یو سپلای زون ایگزامپل دی دا زموږ سره یو سوینګ های جوړ شوی دی دی کینډل یو های جوړ کو دی هایر های جوړ کو اینڈ دی لوور های جوړ کو نو د کم ځینه چې د سوینګ های پوینټ دی هغه او کم ځینه چې اکچوال کې سیلینګ سٹارټ شوی دی سپلای زون دی که نه سیلینګ سٹارټ شوی دی دې ځای کې دا به مونږ مارکو دا زموږ سره زون شو. اپوزنګ لیکویډیټي چې کوم ده یو دا یو دا نو مونږ خپل ټریډ د دې ځای پورې هم هولډ کولی شو. بیا مونږ لوور ټایم فریم کنفرمیشن چې دی سیم اگین که تاسو وګورئ دلته هم د سوینګ های جوړېدو نه بعد یو امبیلنس دی او پرایس ایکسپینډ شوی دی لاندې طرف ته. ټیک ده ډېر تیزۍ سره نه دی ایکسپینډ شوی خو لاندې طرف ته پرایسز لوور راغلي دي. په ټریډینګ کې همیشه یاد ساتئ داسې نه ده چې تاسو ته به ایگزیکټ کاپیز ملاویږي همیشه. سمټایمز ډېر یو
آرټسټک طریقې سره دا چارټ جوړ شي او سم ټایمز نه جوړیږي. نو ستاسو ایکسپیرینس او ستاسو محنت باندې بیا دی چې تاسو هغه صحیح طریقې سره معلوم کړئ. خیر، لو ټایم فریم کنفرمیشن، میټیګیشن اف سپلای زون. دا لاندې زما سره یو بولش اف جی وه، هغه انورس شوه، د دغه ځینې زموږ ټریډ دی او ټارګټ دی اپوزنګ لیکویډیټي چې کوم هغه زموږ سره almost 5.11 آر آر جوړي. لیکن تاسو ته پته ده زه همیشه د ټریډ نه په 2 آر آر کې وزم، نو ضروري نه ده چې تاسو 5 تا یا 4 ته دې ته انتظار کوئ. تاسو مخکې هم د ټریډ نه ایگزیټ اخیستی شئ. لیکن دې کې که موږ وګورو زموږ هغه ټریډ پوره شوی دی. لاست اگزامپل ته به ځو په ایتھیریم کې، ځکه چې زه تاسو ته دا ویل غواړم چې کم دا سپلای او ډیمانډ دا تیوري ده، دا د دنیا په هر یو ایسټ کلاس باندې تاسو اپلای کولی شئ. آیا هغه فورکس دی، که هغه ګولډ دی، او که هغه کرپټوز دي، او که سټاکس دي، او که انډیسیز دي، هر ځای کې تاسو دا اپلای کولی شئ. ایتھیریم ته به مونږ راشو، په دې ځای کې به مونږ اگین چارټ هایر ټایم فریمز نه وګورئ. یو سوینګ های جوړ شوی دی، سوینګ های، او ورسره ویلیډیشن اینڈ کنفرمیشن دپاره مونږ دا ګورو چې هغې نه بعد یو اف وی جی هم جوړه شوي اینڈ وذ دی ټرینډ دی، ټرینډ هم زموږ سره ډاون نه روان دی. دا چې کله آل ټایم های لګېدلی او په ایتھیریم باندې د هغې نه بعد ریجیکشن، مارکیټ دلته مارکیټ سټرکچر شفت وکړو، لوور های، بریک اف سټرکچر، لوور های، دې ځینې زموږ دا ویلیډ ټریډ جوړیږي. چې کله دې له واپس راغی نو لوور ټایم فریم کنفرمیشن به صحیح زموږ سره ګوره د زون کنفرمیشن یا د هغې ویلیډیشن دا دی چې ته به with the trend ځې، with the trend او یو سوینګ های یا سوینګ لو جوړه شي او هغې نه بعد مارکیټ یو اف وی جی جوړه کړي او ایکسپینشن وکړي، ایکسپینشن لاندې طرف ته، د سوینګ های نه لاندې طرف ته، سوینګ لو نه بره طرف ته. نو هغه ټول رولز په دې کې اپلای شوي دي او د هغې نه بعد چې کله موږ لوور ټایم فریم کنفرمیشن اخلو نو هغه ټایم فریم الاینمنټ به تاسو وګورئ، 1 اور نو 5 منټ، 4 اور نو 15 منټ، ډیلی نو 1 اور، ویکلی نو 4 اور. میټیګیشن اس ام ټي هم شوې ده، سی آی اس ډي، سی آی اس ډي نه انټري، او دا زمونږ هغه ټریډ دی. که مونږ دا هولډ کو د دې ځای پورې لیکویډیټي پورې، دا مونږ هولډ کولی هم شو. $14.1 آر آر. نو دې طریقې سره تاسو خپل سپلای اینڈ ډیمانډ زونز مارک کولی شئ. د هغې ویلیډیشن به څنګه ګورئ دا هم تاسو په دې ویډیو کې زده کړو. د هغې کنفرمیشن اینڈ لوور ټایم فریم کنفرمیشن دا هم مونږ وکتل. امید لرم چې ستاسو به ډېر څه سوالات په دې ویډیو کې حل شوي. که ویډیو ستاسو خوښه شوه لایک، کمنټ او شیر هم کړئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم.